أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا دی سورت تا سورت النصر وی یوصل سوار رسم دے اخیرانی سورت تے پا سورتون دا قرآن کریم کی دی سورہ توبین بعد نازل شوئے دے ربط او تعلقی مخ کی سورت سردا دے چی مخ کی سورت کی براعتو دی کافرانونا وسوئی چی دی کافرنا دی براعت اختیار کتنا اللہ با دی مددو کی اللہ با دی لپت حدر کی ذکر دے سردا سوال راتا کن سیبا چی دی کافرنا زبا اکاٹ وکما نو مطلب دار ہے چی زما با یا سالاتی اقتصادی پابندی برا بنده ولگی دا بوشی تجارتون برا چا سرکو اللہ رب العالمین وی کہ زبا دی امداد کو زبا فتح در کو دعوت صورت حاغا دا بشارت بالفتح زیر ورقی پا فتح باندی او بشارت بالنصرت دیو جنا دا صورت چون کی پاخیرنو صورتون کی دے او پا دی صورت کی اللہ رب العالمین یو درے طریقوں باندی اللہ بشارت و زیر ورکی درے طریقوں سر دا اللہ مدد دا اللہ فتح بے بخلق دیری کی ملگری بڑیری کی تب سکائی درے کارون تا تخی چکل دے اللہ مددو کو او اللہ رب العالمین فتح در کڑا او ملگری دی ڈیر شو ما سینا چیتی چرتا سدے کبر راوالی غرور شروع کی ننبئی پسبح بحمد ربک واستغفر دا اللہ تسبیح دا اللہ حمد و ثنا او دارنگی دا اللہ رب العالمین نے استغفار درے کارون تاتا ہوئی چی درے کارون توکا زکا چی درے کارون ما وکل اللہ ہوئی نو درے کارون وستوکا اذا جاء نصر اللہ یوم آندادا چی دلتا کی دا نصر اللہ فتح نصر مراد بازی ہوئی د دین مراد آغا چی کم دینو فتح مکہ دا نو بیا بدا اضاف مانا دا تشی اس شی کلا چراغے امداد دا اللہ تعالی و فتح او خلق زیاد شو ملگر زیاد شو نو تب سکائی دیتا فتح مکہ ہوئی اصل کی مسئلہ دا سی شوی وا چکل حدیبیہ وشوا رسول حدیبیہ تفصیل ما پا سورة الفتح کی کڑو دا حدیبیہ صلح کے لس کالا روغا شویوا چی لس کالا بیو بالبانکار نلو فدی دوران کی دا مکی والا او دا نبی علیہ السلام خدا صلح شویوا وچی کم باندو والا خلقو سیدلو نو دا اغی خبره اغي ته پاتې و چې به استاسو په هغه کې چا سره ملګری کېږي نو بنو بکر یو ډاله را هغي ملګری شو د کافرو سره او بنو خزاعه اگر چې کافرانو خود نبی رسول الله سره شو ملګری شو بیا پدی دا کې د بنو بکر او د بنو خزاعه د یو بل سره لانجه د بنو خزاعه چې کوم د مسلمانانو ملګریو دا غینه کسان مړکړل اغي لاړل او نبی رسول الله والسلام چې دینو هغه ته مشرانی ولېګل چې زمونږ نه کسان مړکړل او موږ استاد ملګریو نو زمونږ سره خامخا سه امداد پکار دی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام به بالکل زبستا سے امداد کوم پدې کې د مکی والا را پاسې د هغه د غیمل ګریو نو بس د دې وجه خبره جوړه شو اتم کال د هجرت ته او نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10,000 لخر هغه تیار کړ په مکی باندې د حمله کولو په اراده سره چې کله لخر تیار شو د هغه ځاینا ابو سفیان چې د نبی علیہ السلام څخرو ولا مسلمان نو اگر هغه کافر راولې کو چې تلال شو د پیغمبر علیہ السلام سره د عهد بیا تازه کړ چې دا روغه بیا وشي او جګړه ونشي اگر هغه لاولې سفارشونه پیش کړو چاوي پلاني ته وایا به ته وای چا پلاني ته وایا حسن حسین فاطمه هغه ته انکار وکړ بیا چې کوم دین راغې د نبی علیہ السلام کور ته د خپل لور کور ته راغې ام حبیبه رضی الله عنها د لور چې پکټ کې کېناستو هغه ته بستر سکړه ونده ملمرا غلې د مکی لارې دې بستر ته ونده ولوري دارا ته وې دا بستر ته ولې ونده کړه د دې بسترې زلایق نه کدا بستر زما لایق نه ادوانو کې خبرو کې لګا فرق شته ګوره سوچ کوا یا خدای چې دا بستر زړه ده کمزورې ده نو زدي بابا راغلې ما نو زما لایق نه ده کې دې شي بل راوړي وایي کنه کله کله د سې چې بس زوړ بالغ مال خلک لري کې او نوې پروګرام راوړي کنه او دویمه دارا چې کنه د دې بسترې زلایق نیم دا بستر قیمتي ده او زه به قیمت یم نو زه د دې لایق نه یم نو هغه ورته ویل بالکل ته د دې بسترې لایق نه یې ولې دا د رسول الله بستر وای شي کنه لارې دی ورخه او لارې راغله دی لور وته دا خبره ناغه ورته وی جوړې ته چې زما د کور نه راوتی دا تا کې څه مسله پیدا شوې ده ها بهر حال بیا دا سکارو شیل کنن ختم نه چې تاسو بوتل راوړې د الله بندګان درازو سے کېدو مړه څه جمع کېدل د بیګاله ویو سي بیا اکثر په دې بوتل باندې جګړې یو بوتل یو وړي د بل بر وړي الګا نمونه به ولي کې ځان نه ما ته د سی ویلې مې ارسل خپل بوتل ځان سره ونیسي چې کله ختم وشي بیا ارسل ما ته بوتل لا دې کوي نو زه به چوف کوم بس خبره ختمه تاسو به چوپ چوپ ما ستړی کوي په غونډه روزه کې قران نه راځي د الله بندګان او چوپ لبیا بوتل شي زبر دام خدا چې چرته د قران دم کړي وګ د خېټه ته درول ویږي او چرته اثر د باندې وشو د قران لیونی جوړ شي نو خبري لکه څنګه چې موږ لیونی جوړ شي په دې نه پوي دا وسوګر الله سپجم شروع کړل ولکه موږ دا سورۃ المال دا چې 12 بجو له ختم شنو ختم کو بیا سکو اغا شی وګدي کی پته نه لګي وسم پته نه لګي مازیګر ته کې دې شو ورسي اله الکه پانه څنګه رښتې غوري ښا غپ لګو مرا خبره سوې خو کتاب دې پته نه لګي نو موږ یا پزان نه پیږو یا بل کتاب ډېر خوږي والله اعلم بهر حال کنه دې شدا به دسي الله بهر حال دې کار وشو چې انکار وشو چې به صلح نه کی روغه نه کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا علی رضی الله عنه ورته ویل سکارو کو اعلان شو د جمعات مخه ته بودره کی اول ته اعلان وکي هغه ول دا بس وکي کې دې چې سکارو شي الاړه جمعات مخه ته اعلان وک او بیا لاړه مکه ته روان شو الته چې نږدې شو نو مطلب دا رہی چې هغه ورته سم چلې ول بس دا سالي راته دا خبر او کله ول زه مسخري د څه کړي دیګه به سر لګولې دا وې سم نه بیا هغه د جاسوسي په تور باندې څه کسان را لګلو نو هغه چر روانو ابو سفیان بغیر د وعده نه راغلو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خرم او بل طرف ته عمر رضی الله عنه وی چې اجازه غواړم چې د سنبال کو د بغیر د ځان راغله د ذکر زمونږ د دې مسله ختمه شوې ده
او دې بیا هم زمونږ طرف ته راځي داسې نور کسان بهرحال بیا د هغې نه بعد د اوږده واقعه د اوږده تفصیلي خبره ده د هغې نه بعد یو بل قسم راغلی دی هغه د بیا د ځان سره کړی دی او مخې ته چې کوم دی نو بوتلی دی عمر رضی الله تعالی عنه او دی راوتلي دي په میدان کې چې کوم دی نو ورونه بل کړي نبی علیه السلام اعلان وکړو چې تاسو په دې میدان کې ورونه بل کړئ هرې خیمې والا ځان له ځان له اور بل کړئ چې په دی باندې روح راشي هغې چې راغلی نو ډېر ورونه دا به څه چلي جان راغلی او څه قیصه ده وایي نه که نه دا به چېرته خزاعه قبیله وي خزاعه قبیله خو دومره ورونه نشي بلولی بس بیا خبر شو چې دا نبی علیه الصلاة والسلام دی او په دی باندې څه دی حمله کول غواړي ان تر دې پورې چې دوی را روان شو ابو سفیان به په دغه وخت کې مسلمان شوی قوم دی چې مسلمان شو نبی علیه الصلاة والسلام بیا دغه دپاره څه اعلانات وکړو چې د کور ته څوک دننه شي هغه به په امني چا دروازه ځان پسې رابنده کړه هغه به په امن باندې او داسې ډېرو کسانو له امن ورکړ بیا یې وی دی په یو تنګ ځای کې ودروئ په لاره کې یو لاره ده په هغه لاره کې ودروئ او دا د مجاهدینو دا ټولګي په ورولئ چې دا یې ویني یو ټولګی رالی جنډه ورسره ده وی دا څوک دی وی دا پلانۍ قبیله ده بله ډله راله وی دا پلانۍ قبیله ده بله ډله راله وی دا پلانۍ اخره کې یو ډله راله چې هغې بالکل مکمل د وسلې نه څه ډک او ځانونه یې پټ کړي را پټ کړي که نه وی دا څوک دي وی دا انصار او مهاجرین دي یاره وی د دې نه خو څه عجیبه مخلوق جوړ شوی دی دا خو لا صبر شانې مخلوق دی خیال دی بهرحال مکه باندې ورل دا د هر طرف نه رال د خالد بن ولید رضی الله عنه په طرف کې صرف جنگ شوی و 3 صحابه او 14 کافران پکې څه دي هغه مړه دي او د دې نه علاوه نور جنگ نه دی شوی نبی علیہ السلام راغی یو صحابي دی هغه आवाज وکړ الیوم یوم الملحمه نن د غوښو ورځ ده مطلب دا دی چې موږ به د دې خلکو غوښې خورو نبی علیہ السلام نه الیوم یوم المرحمه نن د رحم ورځ ده موږ به د دې سره نرمي کوو نبی علیہ السلام به کوم دی نو بیا پای کې به روتل د کعبې په دې دروازه کې نبی علیہ السلام ودرېدو او خلکو ته ویلو ویلا بای د سکار دی چې زتا سوتا څنګه سړی ښکارما زتا سوتا څنګه سړی ښکارما نو هغې ویل الکریم ابن الکریم ته خو عزتمند دی د عزتمند سړي زوی یې ستا خاندان عزتمند دی ته عزتمند دی د عزتمند سړي زوی یې ستا خاندان عزتمند دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل لا تسریب علیکم اليوم څنګه تاسو ماته د عزت نسبت وکړه نشتره ملامتیا پتا سبحان دې نن ورځي بس تاسو ملامت نه خبر ختم شولا انتم الطلقاء تاسو آزاد یې تاسو آزاد یې او دغه اعلانات هم کړو سوچ کعبه ته دننه شو په امن باندې سوچ د ابو سفیان کور ته دننه شو په امن باندې مکه فتح شو مکه فتح شو غلبه رالا او بیا نبی علیہ السلام مکه کې نه پاتې کیږي ځکه د مدینی والا سره وعده شوی و مخکې می واقعیا ذکر کړی و چې ول دا لاس چاله ور کړی شوی دی نو دا لاس بیا نه د ماته شوی د غواده د دې وجه نه زما ژوندم تاسو سره دی او زما مرګم انصار ته وای تاسو سره دی د مدینی والا خبره ده کنه د کاغی د دین مدد کړو پای ته اشاره کوي اذا جاء نصر الله کلا چې راشي مدد د الله تعالی والفتح فتح راشي ورأيت الناس او تبوین خلق لرا يدخلون في دين الله چې دنګيږي په دین د الله تعالی کې افواجا ډلې ډلې نو تبسګي فسبح بحمد ربك یا دوی مطلب دا دی چې اذا شرطیه ده اذا شرطیه ده او فتح او غلبه نه مراد مکه نه ده د مکه فتح نه ده بلکې د فتح او غلبه نه مراد عامه غلبه ده
چې غلبه راشه اسلام غالب شو دین د عام شو دا غین علاوه چې کم ده نو ملګری سیوا شو نو ګره استادت لو پروګرام دې استاد لو پروګرام دې تبزي الکه پوهیږي په دې خبره کنه د دې وجنه حدیث کې راځي ابن عباس رضی الله عنه معصوم صحابي دي حضرت عمر با خپل اجتماعګانو کې کېناو غټ غټ کسان بناسو مشران او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه به د کېناو ځان سره د نور صحابه خپشو ویره چې زمونږم بچی دي من به مغرا راولو کنه لکه خلک اوس نن سبا یو سړی د ځان سره جمعه ته بچی د وګ نه ونی سره وي هغه بل ویره ول چې دی راولي زه به راواله من لانجه جوړ شي خبره پوښي لانجه څه شي جوړ شي د دیو جنا اغي ویره چې من به خپل بچی څه دی هغه راول ان تر دې پوری چې ابن عباس وی یو ورځ غټه اجتماع جوړه ده ملګری صحابه ناشتي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وې زرا او مختلفه او ما ته دا فتوا چې د عمر مقصد جوړینن جدا دي زه راو مختلفه او ما ته ویلو وې د ټولې نه تاسو کوي الکستانه تاسو کوم د دې صورت سم مقصد ده د بل نه تاسو کې د دې صورت سم مقصد ده بل نه تاسو کې څو کوی جنس مدد براشي څو کوی رجی فتح براشي څو کوی رجی خلق بډیر شدا به شي خبره پوه شو ابن عباس وړو کې ده هغه ته وې د دې صورت سم مقصد ده هغه وی هاذا اجل رسول الله دا د الله د پیغمبر نیټه ده پدې کې وته خبرداري ورکړې ده چې کله دین غالب شو اسلام غالب شو ملګری زیات شو استاد پاتې کېدلو مقصد پاتې نشو تبزي وس وی په هاذا اجل رسول الله دا د الله د پیغمبر صدا نیټه ده نیټه حضرت عمر ویل بالکل عمدہ مقصد د دې صورت کم مقصد چې عبد الله ابن عباس د دې صورت نه اغسته ده دغه مقصد هم زما مطلب ده د دې صورت مقصد هم دغه ده صحابه دې وګورل چې دا معصوم دی خو ګره سوک دی نه پوهه دی زکه زده ځان سره کینو ما زکه زده مشرانو په ټولګي کې څه ده کینو نو به معنا دا شي کلا چې د الله مدد راشي فتح راشي ورایت الناس او تبین خلق چې د نکیږي په دین د الله کې اپواجا ډلې ډلې نو پزا کا اجلو کا اے پیغمبر داستانه ټدا وسبت د دنیا نزي وسبت د دنیا نه سي بیا د دنیا نه طلب دی کنه شک نه دی بخاری بار بار ذکر کړی امام بخاری رحمه الله بار بار د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات هغه واقعات ذکر کړي نو فسبح بحمد ربک تا توي چې تبسکای ملګری زیات شو شاګردان زیات شو اسنا چرتا ته په دوکه کې پریوځه اسنا چرتا ته کبر راواله کبر شروع نه کیږي د الله پاکي بیان چې الله خدا چې ز بندر ته یاد یم اکشو فسبح بحمد ربک پاکی بیانوا سراد سناد رب دی واستغفره بخنا غواړه د الله نه انه کان توابا یقینا الله تعالی چې ده کان دې توابا توبه قبل اون کې او مهربان او بیا توابه کې دا مطلب نه دی یا واستغفره کې چې پیغمبر کې ګناهګار او بخنه صدا هغه وختلا خبره پوښي یا دا چې دا د تواضع د وجه نه وایي بخنه غواړه یا د خلاف اولا امور یا بخنه غواړه خود امت د پاره غواړه سوره لهب دا شپږم نمبر سورته ده او نازل شوه ده پس د سوره الفاتحه نه ربط او تعلق مخکې سورته سره ده چې مخکې سورته کې امداد ذکر شو چې الله وی اذا جاء نصر الله د الله امداد را اوس دې صورت کې الله تبارک وتعالى نمونه د نصرت ذکر کوي چې امداد دادې چې دشمن می دل سکو تباہ
ارون مې ویلې ده نن بیا خیر ده صحیح ده بعضې ملګري پکې غیر حاضر نو بس هغې ته به نن بیا ووایو داود صورت البشارت بهلاک العدو بشارت دے او زیره دے و حلاکت دو دشمن باندے چی اللہ رب العالمین زیره در کئی چی دشمن میں دل تباک او دا دشمن سوک دے سیبا پیغمبر تر دے تر او آغا ذکر کئی بخاری کی روایت رازی کلا چی دا آیات راغے و انذر عشیرتک الاقربین اے پیغمبرہ خپل خپلوان دے او یروا د خپلو نشرو وکا اسینه پردو پسې ګرځي خپل بل پروګرام خپل خپلوان دے او یروا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سبا غونډې له وختلو الته आवाज ټول خلق راغون شو کڅو په خپل نشته نو کرے ولېګ ولا مې ولېګ چې یاره سچلې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل کزه تاسو ته ویما چې د دې غر نه اخوا پتا سبانه دشمن دا روان دي او تاسو ته حمله پتا سبانه حمله کوي اكنتم مصدقيا تاسو به زما تصدیق کوي او کنه با کوي اغي ول جربنا عليك مرارا ما راينا فيك الا صدقا من د باندې سو واره تجربه کړې ته رښتیا یې دا څنګه دې دا خبره ورستا سي رښتیا یې نبی علیہ السلام اننا جنگو ممنا یو خبر رتکوما چی قولو لا الہ الا اللہ تفلحو تاسو تا پتا دا چی زرشتینے یم سلویخ کالا زندگی میں تاسو کی تیرا کڑی دا او تاسو رشتینے من لے یما میگی خبر جربنا عليك مرارا ما راينا الا فيك صدقا سلوخ کالم معلوم کړي چې تا چرتم دروغ نه دی ویلي رښتیا ده نو ګور نبی علیہ السلام یو طرف ته زم رښتینه یما بل طرف ته دا کما خبره چې تاسو ته کومه دا خبرم ډیر رښتینی ده دا خبرم صدا رښتینی ده چې لا اله الا الله دا وای نو پدې سره بستاسو د دنیا او آخرت کامیابی راشي استاسو بدا ټول عرب تابعدار شي او آخرت خو دې خبر ورسېدې نا ابو لهب چې د رسول الله خپل تر دې ساکت را چې ستوي اگر اپاسې نو او په نبی له صلوات و سلام باندې سوک گزارونه وکړه د څه د کار د څه او خیره یو متوکل ول تبلکا علی هاذا جماعتنا تباشی د دې وړې خبره د پاره د را جمع کړیو تباشی د دې وړې خبره د پاره د را جمع کړیو د الله کلام ته ګورا د ابو لهب خبره د تبلکا الله وی تبت خبره صدا یو ده کنه هغه ویلو چې تبلکا الله وی تبت هغه یو ځل ویل دي الله وی تبت او به وتبا دښو هغه ویل دي هغه په لاس باندې گزار کړي دي الله رب العالمین وی تبت یدا ابي لهب وتبا دښو کنه تبادشي د یو کې خیری دي الله خیره کوي دلتا ابو لهب په پلیته خله باندې خیره کوي غلط نه ویم ویسے چې پیغمبر تر دې او د سی وته وي الکه د پیغمبر تر دې خود پیغمبر سره ده خلاف ده کله پیغمبر خزدا خو چې د پیغمبر خلاف ده لکه د لوط علیہ السلام بیبی ده کله پیغمبر خزدا خو چې د پیغمبر خلاف ده لکه د نوح علیہ السلام بیبی ده قیل دخول النار ورته تلی دي دلته اگر چې د پیغمبر تر دې په پلیته خله باندې خیری کړی دي دغه د شرک خله ده کنه او چې کومه خله کې شرکی نو هغه پلیته ده نو یاره انما المشركون نجس خبر ورسېدي څنګه هغه واګي خبرې ده نو هغه الله رب العالمین وی دقل اسنن تباشی الله خیری کی داغي جواب شو تبت یدا ابي لهب وتب بيد ابو لهب خیری بیا قبلی یو یا با
نه قبلېږي د الله دا سمدستي قبول شي چې وتب او هلاک شو تبا او برباد شي یوازې دې ځای کې نه دی ظلم مجاز میله ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مخ کې ده ورپسې ده اعلان کې قولوا لا اله الا الله تفلحوا اے خلقو کریم وای کامیاب بشي راوی و یو سړی ورپسې ده هغه په گزارونه کوي تپوس نو کدا مخکنه سړی سوق دی دا رستنه سوق دی وای مخکې محمد رسول الله دی دا رستو دا هغه تر دی چې اول دته چاوي چې ستاد مړ رور سوی پیدا شوه دی د خوشالۍ نوین ز آزاد کړي وا اول میلادي دی اول څه دی میلادي مناو کړي دی ویګي خبره په میلاد بچاو نشته دی سیوا په جشن مناو اولو باندې بچاو نشته دی په میشن منلو باندې بچاو میشن د رسول الله منل پکار دی برور سید سیوا الله اکبر کبیره سچل شوه دے الله د قلاسونه یادای ته چې څومره پوره تلاوتونه کې تر قیامت پوری د پیغمبر تر تسکه خیری کې څوته کې زکه د لاس د رسول الله خلاف استعمال شوی دی الله اکبر تبت یدا ابي لهب وتب نو تبام بیا څنګه شو الله په د باندې یو دانه راوخی جولا متعدی بیماری وا 6 فٹ کا پاس لا رکھے ها کرونا و سیدا کرونا کې وته را بل 6 فٹ کا پاس لا رکھے د سیویل کنه ویل لکا یاد دې دیکھ په د باندې دا بیماری ولګیدل چای چې کم دین ایس حفاظت اخوا دې خوانه کوله 100 ان تر دې پورې چې مردار شو نو بیا چا د پنکاوم نو هغه لکړې به ته مونږ ویلو وګدوګ ډانګي را واغستل پای کې واغست د یو خټ نه وګرځاو او بیا چې کم دینو سکه خټې پر وګرځاو په دغه طریقه الله سکه مردار او دا ټول خاندان د رسول الله خلاف زامنیو نبی رسول سلام چې کله د توحید مسله شروع کړه نو دوی ولا لوریانه په واده وی د نبی رسول سلام غیله طلاق نبی رسول سلام ډېر دردولې دي د خلینو خیری وختي ویل یا الله په د باندې یو زناور سکی هغه مسلط څورځي بعد سفر اراده وا مور ورته ویل بچیا سفر لا خوځي وګوره یو خبره ده اسنه دا سړی وی راته رسې تور چې به غندخکاری او د اخیری لګي ښا نو د ذکر به وکړي رضان خیال ساته خلک یې د ځانو خیال ساته د چ روان شي سیوا نو آلته کې خیال کوم دغه سی وکنه خیال ساته یو ځای کې پړا واچو د شپې سم لاستل دا ټول خلک ته تیر چا پیرس شو هغه سم لاستل او بیا دا څه کار وشو چې هغه کته ماته راوړلې هغه په دسکړي وروا چولې صحیح ده کنه سماره راغې هغه چا را لګل او سیبا هغه چا را لګل په دن نورغه کسانې بوی را بوی کړ او دې پکې وکاته کته ماته تلری کړې او بار را وېست او سیکو پراټه ک سیبا هغه په دغه ځای کې مردار شو چا چې د رسول الله داغه خلاف تا پیغمبر تندار ده خو صدا خلاف ته د مشن او مارته وی چې دا ټول قرآنی څه ده هغه خلاف تا خبر ورسې نو هغه یا خدا دا چې لرګ بنوا لرګي به راوړل کنه سره د دینا چې د بادشاہ خزاده د سردار خزیله کزه تاسو ته تپوس کوم د غریب سړي خزه چې په غر کې ګرځي خلک دومره بد نه ګڼي او چې د مالدار سړي خزه په غر کې ګرځي او خشاک راټولای خلک به ډیر بد وته نه ګوري دار سردار خزه دا او چرته ګرځي او خشاک ولې راوړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار کې ازغي ورځي یو مطلب دا دی یادادا بعض خلک وی دا چغل خراوه چغلی به کولا لکه پښتانه متل کوي چې څوک چغلی کوي ویره د پلاني منس کې ور بل دغه خشاک دا کنایه د چغلی نه او څوک وی چې نه په جهنم کې به دا خشاک راوړي
او په خپل خاون به وردلای کوي صحیح ده دا ټول خاندان الله د ستباک دا یو رستلې دا ګډه یې څه ده هغه راغسته ده را روانه ده نو ما پرون تا خبره کړې و په دې ښکت علاقو کې مردان طرف ته چلاړ شي کنه نو دا سړی په سر ګډه راوړي خو څه کو ماشاءالله دي کنه ځکه ګډي میډي څنګه یو رشتہ دار دی اما مې دا ډېر عجیب خبره کوي داغه یو ورځ ناستو ساندار روانو نو دا دغه ریړې ځان سره په مخه کړی و یاره چې دې څه کار دی کنه ما ته وای ما ته هغه دغه وای د ډېر مینې د وجه نه ما ته علما وای علما وای څه پوه شي په دې نو وای دا کېږي وای ګوره مې خبره لګیا چې ته خوراکونه وکړي او وای سانډا ګېډي راکاږي او دا قصیده دې سړو ته وای ګوره دې ګېډي را په مخه کړی دي او خزه په غم خاطی په سیګر څخه خپل مزه وای په دې ښکته علاقه کې خزه ذات څه دی دا چې کوم نه مزه وکړي او سړی تباہ او برباد شي وایي کنه دغه د سر وختي ټاټکی سکړه هغه ورکله دې دا کنه نو بهر حال په دې بار علاقو کې خزي ګېډي په سر وړي او سړی په شا وړي او دلته خبره بالعکس ده خبره صدا بالعکس ده څه مطلب څه وړو سر ګېډي نه وړي او سړی چې راوړي نو په سر یې راوړي دلته نه یادوم دلته اکثر دا بار خلک وسیږي کنه تاسو له ګېډه په سر او په شای راوړل کې په سارو شا کنه دا بره خلک دي کته چې تاسو له ورشي بیا دغه چل نو دی ګېډه الته په هغه زمانہ کې با خزو ګېډه په شا راوړو نو دی رسۍ ځان ته ورواچولا او بس ګېډه ته په مخه شو دا ورپسې په مخه شو په هغه ځای کې ګېډه ته مخ کې او دا ورپسې او الٰه العالمین په غره کې مردار کړه د ذلت مرګ شي وایي سړی چې پرځه کې منشي نو سم مساله نه ده او خزه چې د کور نه بار مړ شي نو دا ډیره د شرم خبره یو هسپتال نه چې بازار کې وسره پرې وته مردار شو اوس مینا بازار کې کنه څه دې خیال نه الګه څه ډیر دې عزت مرګ بینو پته خو نه لګي د مرګ کا اولز مې یو کته نو عالمو وسمره ګوره بختور مرګو سمره بختور مرګو منبر باندې ناس ته خلکو ته بیان کوي اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى دا صحابه خلقو چې د دې زړه الله تقوا ته مایل کړو او بسې مسلاړ څومره قیمتي مرګ سړی دی باز مرګ ته وپسېږي شیخ د وسا نور الله مرقده زنکدن دی او زوی ته وی قران راوړم الاول وتی هدایت ما ته وایا و انی لغفار په قران راوړ د آیات ګوره نو د پلار زن کدان دی نو زوی باندې ځان له سخت ورسې دا غنه ټول بچی عالمان دي حافظان دي او دا غنه ورک شایات ویلاړ ش زما قران راوړ او پلانې سفر واړه او دومره کرخه کته او دومره کرخه بره دا آیات ته دا راوړ صحیح ده چې آیات راوړو نو د بابا زن کدن دی او په خله د الله کلام دی و ان یذمر قیمتي آیات ته و انی لغفار لمن تاب و آمن وعمل صالحا ثم اهتدى وجبا د قران آیاتونه او د سړی زن کدانو خوشوي چې د دې ثبوت سره سړی لاړ شي دا به څومره بهترین مرګي کنه یو هغه بل ثبوت دی کنه سړی د ډولکی سره غیر کړو ول راشي ظالمانو خلاص مې کوي ول سره د ثبوت یې غیر کړم زلزلہ پر راغلی الله اکبر نو دا د ذلت مرګو الله د ذلت په مد باندې سکړه لمړک لرا تبت یدا بلا وتب تبادشی دواړه لا سن دا بلا وتب تباشو ما اغنان همالو پایدا ورنکلا دلمال ددو وما کسب او هغه مال چې د ګټلو اولنې مال داو چې خپل مال به نکنه ته پاتې شو ما کسب هغه مال له چې هغه د ګټلې ده یا ما اغنان همالو پایدا ورنکلا دلمال ددو وما کسب او د اولاد بچو مل پیدا ورنکلا ما کسب نه مراد بچی دي ځکه حدیث کې راځي چې ان من اطيب کسبکم اولادکم او کما قال نبی علیہ السلام استاسو پاکه ګټه دادا چې هغه استاسو اولاد نو اولاد هم څه دي په کسب کې
یا کتوای میلاد بوله پیدا ورکړي کنه یو ما کا سبا او نو لغه اعمال شرکیه او اغي ولا پیدا ورنکړه سیاسلا نارن څه پیدا ورته سیاسلا نارن زردا چې دنه بشي ورتا ذات العاب چې لمبو والا دی ابو لهب او تزکوا چې دی بلمبو تزي باز وی نجی ابو لهب او تزکوا چې دا خيستاو سو خيستاو نو کو خيستامو نو بیسیرو وایګه په خبره کافر کډیرم خيستا شي دا انګريزان تک سپین سپین دي او دسي بدمخي سړی دفکاري د شي پیکا په جنې کنه پیکا خلک ویره چې ډیر خيستا دي خو سیر پکې نشتا وی بیسیرو دی نو په هغه ډېرم خيستاو نو سو بي سیرو او باندې سړی تک توري خو سیر پکې لکه بلال ټیک ده لکه صحیح ده خبره کنه ان تر دې پوری یو صحابي دی ظاهر رضی الله تعالی عنہ امام ترمذی دا روایت ذکر کړی دی او دا د سړیو چې د باندو نه باراته او رسول الله له د باندو میوه راوړي او نبی له سلام ولله د دې زینا د خار میوه ورکولې یې کنه یو سړی د دین ناراضي مسراوړي غوزان دنداسا وغیرہ چې د دې ځنه بیا زی نو د ځان سره سيوسي د لون خوړنه نو امرسي چې د مردان نزي نو پیړې یوسي پوښ چې د بانو نزي نو څه حلوا ټیک شو ولې یار او چې 400 نزي چاول او یا منډای دا وټای به وړي چاول به سوت نه وړي مداغه چاول مشهور دي کنه بهر حال مړه دا ډېر کیسې دي دا بس تاسو کومه کیسه کومه اوس به چیرې اوس ته کیناستو بس کنه ختمه یې نه بس ختمي ختم دی خیر سه ان شاء الله الله دې قبول او منظور ذات الحب نو دا ظاهر رضی الله عنه چې دی دا د رنگ نه لګ بدرنګ نبی رسول الله وی دا زمونږ د باندو والا دی موږ د خار والا یو یو ورځ بازار کې ولاړ دې سفر سي نبی رسول الله راغې د شان ول داسترګي داسې پټکلی وسوکې ما چې پتا وته چې پیغمبر خدا دې نوږي په سرو مګلې خدانه چې مقددا د پیغمبر رسول الله په سینه په ځان مګل او نبی رسول الله اعلان وکړ ول لکه دا زما غلام دې سوکې اخلي دا زما غلام دې سوکې اخلي لک بدرنګ دې مرته سوي چې د رنگ نه گزاره حال صاحب ته بدرنګ ویل دي کار ولکه د رنگ نه لک گزاره حال ها رنگ خيسته نو د دنیا په لحاظ سره هغه ته د الله پیغمبر په ما باندې سوک سکي زغو رنگ میں کمزور ہے نو په ما باندې سوک سکي وي زغو کاسه دې ما کوټه یا ما کوټه ما سوک نه لي نبی علیہ السلام له قیمتي جواب ورکړ ول ظاهرا د الله په نس کوټه ني الله تډیر کوله خلق ته کتب بدم کاری الله تډیر خیر ذات الهبو چلامبو والا دې ومراته بیبدد حمالت الحطب شاغدا بارون کې دلرګو پیجه دې په غاړه ده کې حبل الرسیدا مما صد د پټو د کجورونا یعنی په دغه کې مردار شولا یا دادا چې جهدي یو عاملو هغه به د نبی له سلام خلاف سره هغه استعمالو نو الله رب العالمین سوکو هغه وی چې د دقه عامل په بدله کې بولا په جهنم کې زه د ور عامل الله وی ورکړ سورۃ الاخلاص هغه سره صحیح صحیح ده بیګاله یو دی ابل کیږي هغه سره مشکل زب سه بیګاله به وچه صحیح واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ان شاء الله بیګاله به مستسی ختمي ټول ملګری پای کې شرکت وکړي دعا وکړي الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا
لنكونن من الخاسرين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إني أسألك الهدى والتقى والنقى والعفاف والغنى ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء فاكتبه واكتبنا سعداء وإن كنت كتبتنا سعداء فأسعدنا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيته برحمتك يا أرحم الراحمين إله العالمين سمويل سماورد ودي باندې د عمل کولو توفیق راکړي إله العالمین زمون په دې کې څه کمې زیاتې شوي إله العالمین خپل کرم او رحم سره موږ ته معاف کړي إله العالمین کله چې ازګونو ته په دې باندې څه آزار رسېدلی په حق مسله کړي کې دې چې چا باندې بدل کېدلی إله العالمین موږ د دې د اصلاح لپاره ویلي إله العالمین که هغه کوم آزار موږ ته کړی دی إله العالمین کومه بدوایي راته کړله هغه په دعاګانو باندې بدل کړي کسان چې د قرآن کریم خلاف کوي غلط فهمۍ کې به کې الله ناپوهه وي إله العالمین ته پوهه کړي خلک د دیندارو خلاف کوي الله ناپوهه کې به کې الله ته پوهه کړي إله العالمین ته پوهه کړي إله العالمین زمونږ د سایه د عمل په خپل دربار علی کې قبول او منظور کړي څومره مسلمانان چې وفات شوي دي بابا آدم علیه السلام نه راواله تر حده پورې تر قیامت پورې چې څومره مسلمانان وفات کیږي د الله مغفرت نصیب کړي زمونږ چې څومره مشران وفات شوي دي یعنې دونه إله العالمین د دې درسونو ثوابونه هغې ته ورسوي إله العالمین د هغې مغفرت نصیب کړي حاضرینو مجمع کې که زنانه دي نارینه دي چې څوک مشران کشران وفات شوي دي الله د تمام مغفرت نصیب کړي إله العالمین ټولو ته چې کوم دی رسولی دي فردوس ورکړي إله العالمین حاضرین مجمع کې که زنانه دي که نارینه دي إله العالمین د چا څه شرعي ضرورتونه دي د خپلو غیبو خزانو نه پوره کړي الله تا ته معلوم دی موږ ته معلوم نه دي الله دې ولا پوره کړي څوک قرضداران یې الله د قرض نه خلاص د چا خپل خپلوان رشته داران یې څوک کوم جیلونو کې دي په ګناه ظالمانو یا د کافرانو په پنجو کې دي إله العالمین هغه د هغې نه آزاد کړي الله چې د چا څه حاجتونه دي په زړه کې دي الله موږ ته نه دي معلوم الله هغه حاجتونه پوره کړي څومره بیماران دي الله شفای کامله عاجله ورکړي صحت کامله عاجله ورکړي زموږ د درس ملګری دغه نظام دی بیمار دی د ده دپاره دعا وکړي چې الله شفای کامله عاجله ورکړي هغه سیاجي صاحب بیمار دی الله سبحانه مسلې ده إله العالمین ته ولا صحت کامله عاجله ورکړي څوک حاضرین مجمع کې موږ ته معلوم نه دي إله العالمین هغې له چې کوم دی نو څه دی شفای کامله عاجله ورکړي د چا څه شرعي ضرورتونه دي د خپلو غیبو خزانو نه پوره کړي دا څوک زموږ اورېدونکي دي هر ځای کې دي کوم ځای نه اوري إله العالمین د دعاګانو درخواست یې کړی دی بېګاله به انشاءالله دعاګانو کې یاد خو اوس هم الله د هغې حاجتونه پوره کړي الله د هغې حفاظت او نصرت وکړي څومره مسلمانان د دین کارونه کوي إله العالمین د هغې حفاظت او نصرت وکړي څومره د الله په لار کې لګیا دي إله العالمین او هغې خدمتونه کوي الله ستا د دین نصرت کوي إله العالمین د ټولو حفاظت او نصرت وکړي إله العالمین د هغې د کورونو حفاظت وکړي د هغې د مالونو حفاظت وکړي د هغې د جانونو حفاظت وکړي إله العالمین څومره مسلمانان حاضرینو کې د هغې قرضداري دي الله قرضونه خلاص کړي إله العالمین څومره بیماران دي شفای کامله عاجله ورکړي دي محله کې دي یا د کلي علاقه کې دي کورو کې دي هسپتالونو کې دي د تمام إله العالمین صحت کامله عاجله چې کوم دی نو څه دی هغه نصیب کړي إله العالمین زموږ دعاګانې په خپل دربار عالی کې قبول او منظور کړي إله العالمین څومره مسلمانان د اولاد د نعمت نه محروم دي إله العالمین اولاد ورکړي إله العالمین که نارینه اولاد غواړي نارینه اولاد ورکړي که زنانه اولاد غواړي الله زنانه اولاد ورکړي د چا اولاد دی الله نافرمان دی الله دې فرمان بردار جوړ کړي إله العالمین دا محنت دی چې کوم موږ له راکړی دی په لاس کې إله العالمین بهترین نعمت دی الله نعمت عظما دی الله دې ته بل یو نعمت نه رسېږي الله د دې نه موږ په ژوند او عمر باندې مه کټ کړي إله العالمین موږ ګناهګار یو الله د دې لایق نه یو الله ستا د کتاب د بیانولو
ستا د کتاب د اورېدلو الہ العالمین لایق نه یو دې ته د ناستې قابل نه یو ځکه ګناهګار یو ژبه ګناهګاره ده لاسونه ګناهګار دي الله روژه په خوله باندې ستا نه غواړو الله دا چا چې تا ته لاس نیولی دی الله د دې جولۍ د خیرونو نه ډکې کړي الله د دې لاسونو د خیرونو نه ډک کړي څومره ملګري دې کې شرکت کوي الله د هغې د غیب الخزانو نه الله جل شانه امداد وکړي په دنیا او د آخرت خوشحالیانې ورکړي څومره ملګري هغې موږ سره شریک شوي نه دي خو هغې زموږ سره د قرآن او د سنت په خدمت کې منډه ترله وی یو ځای بل ځای ته الہ العالمین د هغې هم چې کوم دی نو د دنیا او د آخرت خوشحالۍ ورکړي د هغې نه علاوه چا چې زموږ سره خدمت کړی دی الله ستا د کتاب خدمت یې کړی د وړلو راوړلو یا چې کوم دی نو د دعاګانو یا هر قسمه خدمت یې کړی د الہ العالمین د هغې له د دنیا او د آخرت خوشحالۍ ورکړي خصوصا دغه کور چې کومه د زنانه و هغې تقریبا 45 دن خواوشا د هغې خدمت وکړه هغې ته پکې څه داسې مسایل هم راغلل چې هغه د هغې د خفګان ذریعه هم وګرځېدله او الہ العالمین دغه خفګان د هغې په خوشحالۍ باندې بدل کړي الہ العالمین او هغې له د دنیا او د آخرت خیرونه ورکړي الله دغه کور یې د برکت نه ډک کړي او څومره محله چې ده زموږ اورېدونکي دي زنانه دي نارینه دي هغه اوري او که نه اوري الله په ټولو باندې خیرونه او برکتونه هغه چې کوم دی نو راووړی الہ العالمین دې کلي دې علاقه په دې ټولو باندې الله رحمتونه وکړي الہ العالمین خصوصا دغه کور چې کوم موږ له د قرآن دپاره ځای راکړلی د هغې دپاره یې تکلیف برداشت د دغې زنانو خدمتونه یې وکړل د هغې دپاره هغې هر قسمه خدمت هغه وکړ الہ العالمین په خپل دربار یې علیه کې قبول او منظور کړي الہ العالمین د دنیا و آخرت خوشحالیانې ورکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین